ډیره محترم مسلمانانو، نن یوه داسې بهترینه وظیفه د آیت الکرسی چې دې وظیفه کې الله تعالی ډیر طاقت دلی دی. دا وظیفه چې څوک د خپلو مشکلاتو دپاره وکړي، هر رنګه مشکل وي، هر رنګه هغه پریشانی وي، انشاءالله الله تعالی به یې ختموي. صرف 18 پیرې دا وظیفه تاسو وکئ په دې طریقه باندې. انشاءالله د 18 پیرو نه به د یوې جمعې نه واله تر بلې جمعې پورې به انشاءالله تاسو ته الله تعالی هغه برکات ښیي. که په تاسو قرضونه وي، قرضونه به د الله تعالی ختم کړي. که تاسو د جادو، جنات، د فریشانو، د حسد، د شیطانانو د دې شیزونو نه تنګ یئ او خلکو تنګ کړي یئ، نو دا به هم الله تعالی ختم کړي. که ستاسو د رشتې وغیره خبرې پکې وي، رکاوټونه وي، تکالیف وي، دا به هم الله تعالی په خپل فضل او احسان سره انشاءالله ختموي. دا داسې بهترینه وظیفه د محترم امام غزالی رحمت الله علیه هم په خپل کتاب کې لیکلي دا چې کوم انسان په دې طریقې سره دا وظیفه وکړي، هغه له الله تعالی دوام ورکوي، هغه له الله تعالی خوشحالۍ ورکوي، هغه له الله تعالی عزتونه ورکوي، هغه په ژوند او په صحت کې الله تعالی برکات اچي. لہذا دا وظیفه تاسو انشاءالله خامخا د خپلو حاجاتو دپاره وکئ، د خپلو مسلو دپاره الله تعالی به ختموي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر معزز و محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، انشاءالله تاسو به روغ جوړ په صحت به الله تعالی مو خوشحاله او آباد او کامیاب او کامران لره. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه دې روژه کې پوره کړي، تمام مشکلات دې الله ستاسو په دې روژه کې ختم کړي. محترم، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د آیت الکرسی وظیفه ده، او آیت الکرسی محترم 18 پیرې. د دې طریقه کار ډېر زیات آسان دی، او ستاسو چې کم مهم دپاره دا وظیفه کوئ، هغه مهم کې به کامیابي الله تعالی درکوي، هغې کې به مشکل الله تعالی تاسو ته حل کوي. که دا وظیفه چا وکړه محترمو، د هر قسم جادو، د شیطانانو، د حسد، د جنګ جګړو، د مصیبتونو، د غمونو، د پریشانو هر رنګه کم چې هغه دغه د محترمو، هغې نه به الله تعالی د نجات همیشه دپاره ورکړي. او بله دا چې د باندې څومره قرضونه دي، که د غرونو برابر ولې نه وي، قرضونه به هم الله تعالی ختم کړي. که په بل چا قرض وي نه روځي، هغه به هم الله تعالی روباسي. که څوک د مسافرو دپاره کوي بهر وطنونو کې، هغوی له هم الله تعالی ښکلی روزګار حلال ورکړي. او که څوک د خپل نکاح و محبت دپاره کول غواړي، نو ګوره تاسو ته ما ذکر کړه چې هره پریشانی او غم مصیبت په دنه الله تعالی لرې کوي. خو په دې وظیفه به تاسو همیشوالی کوئ. ګوره مونږ وظیفه 2-3 ورځې وکړو، بیا خپل جیب ته ګورو پیسې رانغلې. 2-3 ورځې وظیفه وکړو او حاجت مې پوره نه شو، 2-3 ورځې وظیفه وکړو، بیماري مې ختمه نه شوه. دوام غواړي محترمو، همیشوالی غواړي. تاسو همیشوالی لږ وکئ، انشاءالله تاسو ته په خپله الله تعالی هغه برکات درکړي. اوس چې همیشوالی نه کوو، نو بیا خو داسې نه کېږي چې یو ورځ مې وکړه بله یې نه کوم، بله ورځ مې صحیح طریقې سره ونه کړه، بله ورځ مې خبرې اترې پکې وکړئ. ګوره دا داسې نه قبلیږي. ګوره صحیح شوه که نه؟ الله تعالی دا قرآن ما تاسو ته رالیږلی که نه. مثال به یو باچا چاته خط ولیږو، تاسو ته یو باچا خط ولیږو، صحیح شوه، د پاکستان وزیر اعظم ته خط راولیږو، تاسو دا خط څومره په مینه ګوره چې لکه دې کې به ماته څه لیکلي دې معنه په انګلیش کې یا په اردو کې، په مینه به یې ګورئ که نه چې بادشاه ماته خط رالیږل. دغه رنګ یې الله تعالی موږ ته قرآن رالیږلی. قرآن د الله تعالی کلام دی چې موږ د کلام کې غور او فکر وکړو، د کلام نه فایده حاصله کړو. د قرآن کې او کلام کې د الله تعالی د دواړو جهانونو خوشحالۍ پرتې دي، دواړو جهانونو کامیابۍ الله تعالی ورکوي انسان ته. او زما او ستاسو دپاره د مشکلاتو هغه د اسانېدو ذریعه هم د محترمو چې الله تعالی یو غواړي، او الله تعالی به هله غواړي کله چې انسان په صحیح طریقې سره ځان مسلمان جوړ کړي او د الله تعالی فرمانبرداري کوي او خپل خواهشاتو باندې خپې کېږي، الله تعالی به د حاجات پوره کوي. صحیح شوه که نه؟ انشاءالله دغه طریقې سره ګوره د دې آیت الکرسی تقریبا 3-4 طریقې دي. هغه تاسو ته ښیم چې کومه تاسو ته اسانه وي هغه تاسو کوئ. ګوره یو خو د حروفو په دغه سره چې د فصلونو په مقدار سره وایي آیت الکرسی، نو 18 پیرې د هر فرض مون نفس 18 پیرې آیت الکرسی تاسو وایي. صحیح شوه؟ که د فرض و نفس یې نه شی ویلی، د سنت و نفس یې وایي. ځکه فرض و نفس سړي د سنت پاتې وي نو بیا ډېر ټایم لګي. د سنت و نفس تاسو 18 پیرې همیشه دپاره دا تاسو وایي. یا داسې نه چې یو ورځ دې وکړه، دا یو هفته خو تاسو انشاءالله په دې ازمیښت وکئ، الله تعالی هم قرضونه او مصیبتونه ختموي او دغه رنګې مشکلات هم ختموي. بل محترم مسلمانانو، دا د آیت الکرسی کو د حروف په دغه سره وي، نو بیا به 80 پیرې وي. هر سنت و نفس
فرض سنت نه پس 80 مرتبه آیت الکرسی وایي. صحیح شوه. او که د آیت الکرسی ته وایي چې ډېر غټ مشکل مې دی او د زبر زیر او د نورو حروفو په مقابله کې نو 180 مرتبه بیا وایي. هغه بس تش ورځ کې 180 مرتبه وایي. او که د پیغمبرانو د صحابه کرامو په برکتي تعداد یې وي، لکه دغه بدر کې څونه صحابه کرام هغه شریک شوي 314. صحیح شو که نه. یا کم چې دغه الله تعالی پیغمبران را لیږلي دي هغه دغه الله ته چې کوم نږدې دي ډېر زیات په مرتبو کې هغه هم 314. یا د جالوت په مقابله کې چې طالوت علیه السلام او د هغه لښکر و هغه هم 314. صحیح شوه. نو که 314 سپېرې کې نو بیا دا هم ډېره زیاته بهتره ده. او که دا نشئ کولی محترمو نو هر فرض مونږ نه پس 18 سپېرې آیت الکرسی وایئ او ورسره دا دعا انشاءالله همیشوالی پې وکئ. هغه دعا محترم مسلمانانو اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا واړه واړه کتابونه مسنون نه په دې کې هم میلاویږي او کیدای شي زه که ماته یاد و زه به تاسو ته په دې سکرین باندې ولیکم اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا به تاسو ورسره آیت الکرسی وایي او یا پیرې یا 18 پیرې او دا هم سره په همیشه پابندۍ سره وایي. انشاءالله لږو ورځو کې لږو ورځو نه یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې به ستاسو قرضونه هم ختموي. تاسو زندګۍ کې به چینجینګ هم راغلی، تاسو زندګۍ کې به سکون هم راغلی. تاسو په چې هر قسم او تاسو جادو جنات دي شیطانان دي حسد درسره څوک کوي جنګ جګړه غویمې درسره څوک کوي د خلکو بدي شي دغه رنګې محترمو مال درته څوک نه حواله کوي نو هر قسم مشکلاتو دپاره انشاءالله دا ډېر زیات بهترین دغه دی. دا امام غزالی رحمت الله علیه یو غټ عالم تیر شوی چې په دغه په سوونو کتابونه لیکلي. یو کتاب پکې احیاء العلوم دی. صحیح شوه. نو دا کتابونه هم تاسو مطالعه کوئ. بل دا مسلمانانو روژه ده بس الله تعالی دې ستاسو حاجتونه پوره کړي. الله تعالی دې زمونږ حاجتونه هم پوره کړي. الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. موږ دعاګانې ډېرې کوو الله تعالی به یې قبلوي. موږ نا امیده د الله تعالی نه نه د عرش او د فرش مالکه الله موږ ډېر ګناهګاران یې الله. دا څوک چې زما اواز اوري الله د ده په زړه کې کم ارمان یې الله کم خواهش یې الله ته یې ورته پوره کړي. الله د زړه مرادونه یې پوره کړي، د زړه حاجات یې پوره کړي، بیماریانې دي بیماریانې یې ختمې کړي. الله کم شرعي حاجات دی الله د خپلو غیبانو خزانو نه الله موږ ته ادا کړي. الله موږ نه رضا شي. الله زموږ اخره خاتمه په ایمان باندې وګرځولی کړي. الله د رحم او د کرم معامله راسه وکړي. الله انشاءالله دا دعاګانې د الله تعالی زموږ په حق قبول او مقبول وګرځوي.